د ملګری تاسو کړه د چې قرباني د اختر د سم ورځې پوری کیږي جواب دار د مسلې اختلافي ده په دې کې جمهور ائمه قول لاره چې د لوی اختر د قرباني چې کوم د لوی اختر د سلورمې ورځې پوری کېدلی شي ایام التشریق دای باندې بعضی احادیث په دلالت کوي دویم قول په دې کې د بعضی علماء د غوي چې دا درې ورځې پوری کول پکار دي د 14 پورې اخوا کول نه پکار دا اکثر صحابه کرام قول احتیاط په دې کې دي چې درې مینه سړی وانړي او که سوی د پاتې شو څلورو باندې وکړو یو اجتهادي مسله ده ان شاء الله جواز درجه کې به او احتیاط دار چې درې مورځ نه سړی وانړي د ملګری تاسو کړه دي چې یو سړی سره پیسې ور سره یو هغه یو کال قربانیو کې او بل کال به دغه سره پیسې نه نو قرباني ول پر خودل څنګه دي جایز دي کنه جواب دار چې دا پر پښتنو کې په خلکو کې یو مسله مشوره شوې ده چې کله قرباني شروع کړي به پرې دینه اگر کستا واس نه په قرض باندې ول پیسې را لې دا خبره غلط ده د څه کویل پکار دی چې کله سړی قرباني شروع کی او سی وی به پریدینه زکه احب الاعمال الى الله ادومها محبوب عملونه کې الله ته همیشه عمل لې دا پر خودلنی پکار هر نیک عمل چې سړی شروع کینه به پریدي لیکن چې کله سړی سره پیسې نشتره دنه قرباني هغه ساقطه په قرباني لازم نه ده لکه مثال د زکات ته او زکات یو کال ور کو پیسې سشتره خو بل کال 100 روپے نشتره زکات پتا باندې نشته نه زکات نه ساقط ته دا غرنګي حجم دی چې کوم کسر پیسې نه یو کال قرباني کړي بل کال اوس پیسې نشته بالکل په قرباني لازم نه را اس ګناه په نشته د خلکو خبرې دي